ها دا اسکندر ذوالقرنین دی لګیا دی په دنیا باندې قبضه کوي، دنیا باندې قبضه کوي، یو ملک فتح کوي بل ملک فتح کوي، چین ته ورسېد، دنیا قبضه کړه چین ته ورسېد. د چین یو شهزادګۍ وه ډېره زیاته هوښیاره وه، هغې چېرته د تصویر پیدا کړی چې دا څنګه سړی دی چې په دنیا پسې نښتی دی، یو ملک هم فتح کوي یو بل ملک هم فتح کوي. خیر هغه خو د یو ښه مقصد دپاره فتح کوله چې دا ملکونه به فتح کم او اسلامي خلافت او د صحیح طریقې سره به په دې کې د اسلام د احکامو تنفیذ به راشي. اوس امریکا هم لګیا ده، یو ملک نیسه او بل ملک بل ملک نیسه، دا خو خپل غرض دی پکې چې چا نه به تیل وګټم او چا نه به هیرې جواهرات وګټم او چا که هغه څه شی دی پروټین دی او که څه نوم نمره ایر شو راته هغه ایټم بم کیسې استعمالیږي. نو دا داتونه او دا قصې پسې به پکې د هغه ملکونو ته ورسوم چې دا معدنیات او ذخایر قبضه کم، لیکن د هغه مقصد جدا و. نو د چین یو شهزادګۍ وره د تصویر یې چېرته په چا جوړ کړی او ځان سره یې ښودی. دی چې کله په چین علاقه باندې حمله کوي نو فوجونه یو طرف ته کېښودل، چې حمله کو نو د فقیرۍ لباس واچو، بلکل د فقیرۍ ځان نه یو ملنګ جوړ کړ او فوج ته وی زما د حکم انتظار وکړئ دلته کښېنئ، زه به د فقیرۍ جامه کې په خپله ځم حالات ګورم، معلومات کومه چې حمله د کم طرف نه وکړو، د بل چا باندې اعتماد مې نشته، او علاقه ګورم، د هغې فوج به وګورم، د هغې وطن به وګورم. نو جامع بدله کړه چې ما څوک ونه پېژني، او د ملنګۍ او د فقیرۍ لباس یې واچو او ورننوت. چېرته هغه شهزادګۍ بره ناسته وه په خپل محل کې او دی یې صحیح کړ، ملنګ یې صحیح کړ. چاته یې ویله که تاسو ورشئ دا ملنګ نه مټه ونیسئ ما لې راوله، یری اوس دې سره خو یې تصویر پروت و کلک یې د مټه ونیوه. او دا خو ته بادشاه گیر شوی له زمونږ ګوتو له خدای راوستې او ورته یې جیل کې واچوې. فوج جیل ته فوج ته پته هم نه لګي چې زمونږ بادشاه خو شهزادګۍ ګرفتار کړ. هغې خو چې زمونږ بادشاه تللی دی خپل معلومات کوي، راځي به د حملې حکم به کوي، منځ کې ګرفتار شو. شهزادګۍ حکم وکړه، شهزادګۍ ته هم پته وه چې د دې فوج طاقت مونږ نشو لرلی، که دې مونږ مړم کو نو بیا به زمونږ ډېره بدر وځي. اوس خو ځکه زمونږ بادشاهي اونیسي جوړه ورسره وکړو نو مونږ جمدي خو به پرېږدي که او که چېرته دې مړم کو د دونه فوج د دومره لښکر د دنیا قبضه کړه، مونږ به هم قبضه کړي، بیا به رانه انتقام لري چې څه چل به راسره کوي، وجنو یې نه خو یو طریقه باندې ولې اصلاح کوو. دا بادشاهي هم په عقل کېږي، په بې عقلۍ ګرانه ده. جیل کې واچو، حکم یې وکړه د جیل داروغه ته چې ډوډۍ پې بنده کړي، اوبار څه پې بند کړي، تیار څه پې بند کړل، 3 ورځې پسې ځان ته حاضر کړل. هغې شهزادګۍ قیمتي لالونه او جواهرات او سره زر او سپین زر د دنیا چې کوم قیمتي هیرې دي ای ورته مخې ته کېښودې. بادشاه سلامت اوږې وی او ډېر اوږې، تږې مې وی او ډېر تږې وی، د دنیا قیمتي شی مې درته کېښود، په دې د خپله تندم ختمه کړه، لوږه دې ختمه کړه. بادشاه لاندې ګوري، سلطان اسکندر لاندې ګوري، وی شابه که نه دا هیرې دي قیمتي، د یوې هیرې په کروڑونو درهم قیمت دی، د یو لال کروڑونه درهم قیمت دی. زما بادشاه کې چې مې کمې قیمتي هیرې او سونا او ارس لیدل درته مې مخکې ښودې دي، شابه په دې خپله لوږه ختمه که، په دې د خپله تنده ختمه که. نو دې ورته وي دا خو نه خوړی شي او نه سکې شي، په دې خو زما لږ او تنده نه ختمېږي. وی همدا شی در کوم، بل شی موږ سره نشته. ده وله دیکه ورکړه، وی دا مې نه دی پکار، دې وخت کې دا ماله فایده نه را کوي. وی خلال شي یو موټی اوربشې وټکوې وروړی وله. اوربشې اوس لږې قیمتي دي، لیکن مخکې د اوربشې قیمت نو غریبه غریبۍ کې چې به د چا خوراک و اب اوربشې وي، غنم جوار به چا نه موندل، اوس اوربشې څوک نه موني. یو موټی اوربشې وله وټکوې راوړی وله، داسې لږې غوندې د یو 2 پیسو اوربشې وله وټکولې او مخې ته یې ورته کېښودې، وی ځکه نه په دې د لوږه ختمه کوې ډېره ښه ده. هغه اوربشې وخوړوي، څنګه شوې؟ وی برابر شوم. وی ګوره بادشاه پته ولګېدله چې ستا د زندګۍ او د ژوند دپاره کم شی ضروري دی. دغه هیرې، لالونه، جواهرات او سره زر که اوربشې وایا، وی اوربشې مې ضروري دي.
وی جون به دې په څه بچ کېږي؟ وی په دې اوربشو به بچ کېږي. وی اصل ملک په مخ اخیستی دی د دنیا دپاره، کله یو ملک قبضه کې او کله بل قبضه کې او کله بل قبضه کې. چې کم کې اوسېدې دونه اوربشې دې پکې کېدې چې ستا ګزاره پې کېده. عجیبه ده، عبرت خبره ده که نه؟ کم ملک کې چې اوسېدلې دومره اوربشې پکې کېدې چې ستا پې لوږه ختمېده، ستا د قوم لوږه پې ختمېده. ملکونه فتح کې، هیرې ګټې، جواهرات ګټې، سره زر ګټې، بلډینګونه او محلات ګټې، هغه دې په کار شو؟ اوس دې څه په کار شو؟ هغه شی دې په کار شو، ما خو درته مخکې کېښود، دیکه دې ورکړه، او که هغه د 2 پیسو اوربشې دې په کار شوې، بادشاه سلامت دغه اوربشې وخوره چې آخرت ته پرې روغ لاړ شي. هیرې جواهرات فایده نه در کوي. اخو پوه شو؟ وی ځه شهزادګۍ ورته وی در باندې مې رحم وکړه، څه درته نه یم په مخه دی ښه. بادشاه فوج ته حکم وکړي باس دا ما دپاره عبرت دی، ځای چې زه فوجونه واپس کړي، نور مې د دنیا ګټه او د دنیا فتوحات نه دي په کار. بس ځای فوج ته حکم وکړه ډېرې علاقې مو فتح کړې، خپل رب دې نه پس راضي کې او د اوربشو ډوډۍ وخورئ، مال پرېږدئ، دولت پرېږدئ. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. دا سوچ به وکړو چې مونږ قیامت له الله له څه وړي دي او څه مو ګټلي دي. حدیث پاک کې راځي یو سړی ډېر زیات مالدار د قیامت پر ورځ باندې الله ځان ته مخامخ ودرئ، بنده ما خو دله مال در کړی و که نه، څه دې پکې کړي دي؟ دولت مې در کړی و، څه دې پکې کړي دي؟ دی وایي الله ما خو پکې دونه تجارت وکړه که نه چې تا ماله 1000 را کړی و، ما ته کرونه درله جوړ کړل، تا ماله 100 را کړی و، ما دې درته اربونه جوړ کړل، بلا بلډینګونه مې ترې جوړ کړل او ډېرې زیاتې مې کړې هغه پیسې، او ته ما پرېږده چې دنیا ته لاړ شم چې دله یې راوړم. الله ورته وایي حدیث کې راځي، حضور پاک مبارک فرمایي شا پرېږده مخکې وګوره، مخکې دې څه رالیږلي دي، دنیا دې ختمه ده اوس، هغه دنیا دې اوس نشته. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وګوره مخکې دې څه رالیږلي دي، دې به ښي طرف ته وګورې الله مخکې خو څه نشته، مخکې به وګورې الله اسم نشته، ګس طرف ته به وګورې الله اسم نشته. وی شا پرېږده چې مال دې ډېر کړی دی، خو الهاکم التکاثر د دې مال ډېروالي غافل کړی وي د دې مخکې ژوند نه که نه، د آخرت د ژوند نه. وی لاس خپونه به فرښتو ته حکم وکړي وبنیسي او جهنم ته به ورغوزار کړي. رونو مونږ د دنیا مال او د دنیا د مال ګټې، د دنیا جاه منصب او د دنیا دولت او د دنیا حرس او د دنیا مالونو دی غافل کړي.